علم الحديث نانا کچری تا ته بدعتي یو آیت او یو حدیث پیش کی نو بدعتي سره به آیت او حدیث د هغه د تشریح په انداز بالکل فورا نه مني د تبوي په دې آیت او په دې حدیث سلف د امت څنګه عمل کړی دی دا فهم د سلفو دا د اهل بدع د پاره یو آسمانی تندر دی چې بدعتي ته وایي چې منم دا آیت چې بدعتي ته وایي منم دا حدیث خو په دې آیت باندې او په دې حدیث باندې د الله نبی عمل کړی دی او کنه دی کړی په دې آیت او په دې حدیث باندې سلف د امت عمل کړی دی او کنه دی کړی ککړی ماته د سلف عمل او خیا چې په دې آیت هغه ثابت کړي کم چې به ثابت دی مطلب دا چې دا اول الامر دا قرآن کی آیت ته په دې آیت د الله نبی عمل کړی دی او کنه دی کړی په دې آیت د الله د نبی صحابه عمل کړی دی کنه دی کړی په دې اول الامر باندې مجتهدین عمل کړی دی او کنه دی کړی کله الله نبی او صحابه او مجتهدین په اول الامر منکم باندې عمل کړي نو اوخه کم صحابي د اول الامر تشریح په تقلیدی شخصي سره کړی دا اوخه کم تابعینو د اول الامر تشریح په تقلیدی شخصي سره کړی دا اوخه کم مجتهد د تقلیدی شخصي په وجوب یا په جواز باندې د اول الامر نه استدلال کړی دی قسم دی چې د فهم السلف مطالبه د بدعتینو کې دا داسې د لکه په مسجد ولله سپېړې ورکړي یا ته تاسو کا واذا الذين هم في صلاتهم خاشعون یا دا قوموا لله قانتين آیت د رسول الله په وخت کې وو کنو دی به وی چې وو دا آیت د صحابه په وخت کې وو کنو دی به وی چې وو دا آیت او دا احادیث د تابعین په دور او د مجتهدین په دور کې وو کنو دی به وی چې وو وای اوخه ماتا د الله نبی د قوموا لله قانتين او د الذين هم في صلاتهم خاشعون تشریکی کمزه ویل دي چې د دینه مراد دال چې رفع الیدین مکوا اوخه راته د سلف تشریح چې د دې آیت نه استدلال کړي چې رفع الیدین مکوا اوخه تستاد امام ابو حنیفه قول باسنه دي صحیح چې هغه ویلي چې د دینه مراد دال چې رفع الیدین مکوا وای او خیرات سلف د امت چې هغه ویلي چې کتاب موقوته رد په جمع بین الصلاتین باندې وای او خیرات د سلف فهم د الله او د الله د رسول او د صحابه او د مجتهدینو چې هغه ویلي چې فاستمعوا له وانصتون مراد ده چې امام پس فاتحه موایا وای او خیرات د سلف فهم والله چې دا د بدعتي اخیری سلګي د دینه بعد بدین ورسان اخلي نو اشاره د خبره طرف ته چې قرآن او حدیث علی فهم السلف مونږ منو